بسم الله الرحمن الرحیم. بیان د دې شروع چې مفعول به منصوب وي او د مفعول به بعض وخت کې فعل حذف کیږي قیاسا وجوبا قیاسا. بیا پاره کې نمبر 1 سے کم یو تحذير. دویم نمبر ما أزمر عامله على شريطة التفسير. او دریم منادا. منادا چې چاته आवाज کیدی شي هغه ته څه ویل کیږي؟ منادا. تا ته ما आवाज وکړو اے پلانیا اے زیدا، بس ته دغه زید منادا شوی. یو ساروی ته आवाज وشو ساروی منادا شو، یا یو بل سیس ته आवाज وشو ناغه ته بسوایو منادا. منادا ته به आवाज په کوم حروف کو؟ په حروف ندا باندې. نو تعریف ته ګوره. تعریف داسې اسم دی چې دې ته आवाज کې دی شي په حرف ندا سره، او حرف ندا تاسو مخکې حروف ندام ویلیو. کم مالکا یا ایا حیا ای او حمزه مفتوحه. بل خبر دا یاد ساته چې دا حرف ندا بعض وخت کې په الفاظو کې به موجود وي، هغه ته موږ وایو حرف ندا لفظي په الفاظو کې موجوده، لکه یا زیدو په الفاظو کې موجوده. دویم دا حرف ندا په الفاظو کې موجود نه وي، نو موږ به ورته وایو تقدیری پټه ده. دا حرف ندا دلته پټه ده، لکه قرآن کریم کې راځي سورة یوسف کې یوسف اعرض عن هذا. یوسف معنا مونږ کو اے یوسفا، اے یوسف د دینا اعراض وک مخواړه. نو دا یوسف په اصل کې دی یا یوسف، یا دلتا پټه ده. ګورا تعریف داسې اسم دی، یعنی منادا داسې اسم دی چې دې ته आवाज کې دی شي په حرف ندا سره. نو حرف ندا دو قسمش، لفظي یا زیدو. تقدیری یوسف اعرض عن هذا، یعنی یا یوسف اعرض عن هذا. دا خبره ختم شوله، دا مسله ختم شوه. اوس مسله په دې کې ده چې دا منادا چاته چې مونږ आवाज کو دا به مرفوعی منصوب بی مجرور بی. یا زیدو زید ته زه आवाज کوما نو زه به سویم یا زیدو کو یا زیدا یا زیدی یا زیدن. زه به څنګه ویما؟ یا لکه پوه شو د منادا اعراب، د منادا اعراب. نو داسې به وکړو چې دا منادا به مونږ ډېر قسمه کو او هر یو د پاره به جدا جدا مونږه اعراب ورکو. د منادا اقسام شته. منادا چې په هغې اقسامو کې کم قسم سره تعلق ساته نو هغه د پاره به مغه اعرابي. پوه شوئ که تاسو؟ ګوره دا د اعراب نه ما دا دایره چاپیره کړې ده چې دلته اعراب چې دی مرفوع دی، منادا به مرفوعی، دلته منادا به مجروری، دلته به مبنی بر فتحه وي، یعنی مبنی به وي او فتحه به پرې راغلی وي، زبر به پرې راغلی، دلته مبنی بر ضمه. صحیح شو؟ او دې ځکه منصوبه. دا سلور قسمه 15 قسمه اعراب شو د منادا. د منادا څو قسمه اعراب شو؟ 15 قسمه شو. نمبر 1 اوس دا د منادا هغه قسمونه یادو. دا خو موږ اعراب لیکلی دی، خو اعراب به هر حال دا اعراب دی. داسې به وکړو چې دلته به ولیکو اعراب المنادا،
خدا اقسام المنادا راځي. به هر حال اعراب شو، بس دا ته زموږ مقصد دی کنه کوم ځکه چې اعراب دی یی بدون څه مثلا ده. دلته موږ د منادا هغه اعرابونه ښکاره کوو چې د دې کم اعراب دی، څه حرکت به په دې باندې راځي. نو دا ما لیکلي دي ښه، مرفوع، مجرور، مبني بر فتحه، مبني بر ضمه او منصوبه. اوس دا خبره چې کم ځای کې به مرفوع وي نو هغه به مفرده معرفه وي. ګوره مفرد ته خیال کوئ لکه متوجه شه. د دې مفرد نه مطلب دا دی چې دا به مضاف یا شبه مضاف نه وي. ده منادا مضافه، منادا مشابه بالمضاف، دا به نه وي. د مفرد ګوره مفرده د ډیرو سیزونو په مقابله کې راځي. لکه زه او ته هم د ډیرو سیزونو په مقابله کې راځو. چې مثال په تور باندې د یو سړي مقابل خپله ښځه وګرځي، دې ته خاوند ویلی کېږي. یو سړی د پلار مقابل وګرځي، زوی به ورته وي. ته به دا نشي ویلی چې مخکې خو تا وی دا خاوند دی، اوس د زوی وي، مقابل بدل شو. او کنا زوی ته د زوی سره په مقابله واچي نو به ورته پلار وایو. نو پلار هم دی، زوی هم دی او نیکه هم دی چې نوسي سره په مقابله واچي، مقابل هغه وګرځي. او کنا مقابل ته یو دغه وګرځي، زناور وګرځي، نو به ورته انسان به ورته وایو. نو دلته دا مفرد چې دی کنه دا د مضاف او د شبه مضاف په مقابله کې دی. نو اوس خیال کوه ستا توجه بل طرف ته راړم. تسنیه راله، تسنیه رجلان. نو اوس رجلان مضاف یا شبه مضاف خو نه دی، رجلان مضاف یا شبه مضاف خو نه دی کنه. نو موږ به رجلان ته او زیدان ته به موږ مفرد وایو. دلته دې کې تسنیه هم داخله شوله. دا داسې مفرد شه دی وخت کې چې دې کې تسنیه هم داخله شوله، جمع هم پکې داخله شوه. زیدون، زیدون ځکه چې زیدون نه مضاف دی او نه شبه مضاف دی نو مفرد کې داخل شو. د دې مفرد دغه مطلب دی ښه. ګوره یو واحدی بل مفردی، واحد خو یو ته ویلی کېږي، هغه د تسنیه او د جمع په مقابله کې راځي. واحد جدا سیز دی، مفرد جدا سیز دی. دلته چې مفرد وي او معرفه وي، مفرد وي او معرفه وي. ګوره مثال ته ګوره زید دی، زید مفرد دی یعنی مضاف شبه مضاف نه دی. دا نه ګوره چې تاسو وایي مفرد دی یعنی تسنیه او جمع نه ده، نه. دلته مفرد مونږ څه ته وي چې د مضاف او د شبه مضاف په مقابله کې وي. د مفرد نه به دغه مرادي. یا زیدو دا مفرد دی او معرفه ده. څه شی ده؟ معرفه ده، زیده. دلته دی یا زیدان یا زیدونا. یا زیدان دا هم مفرد دی. ته به دا نه وي چې دا تسنیه ده. تسنیه او دې وخت کې په مفرد سره ملګرې ده، جمع دې وخت کې مفرد سره ده. یعنی دا زیدان مضاف یا شبه مضاف نه دی، زیدون مضاف او شبه مضاف نه دی. نو یا زیدو او یا زیدانی یا زیدونا دې سره به څه کوو؟ دلته به داسې کوو چې یا زیدو مبنی بر ضمه، مبنی بر ضمه. څه مطلب؟ دې وخت کې دا زیدو چې دی دې ته به مونږ وایو مبنی او په دې به راځي ضمه، په دې به څه راځي؟ ضمه. زیدان زیدونه دې ته به مونږ وایو دې وخت کې مبنی به ورته وایو، مبنی سره به اخلو او په دې باندې به راځي رفع. ضمه خو دغه پیشو، رفع یو حالت دی. لکه زیدان زیدون دا حالت رفعی کې واقع شوی دی. څه کې واقع شوی دی؟ حالت رفعی. خو مبنی به ورته وایو. ښه مبنی دغه مبنی بر ضمه شو او دا مبنی بر رفع شو. دا یو قسم شو چې منادا مفرد وي او معرفه وي، مفرد وي او معرفه وي. پوه شوي په د دې بیا اعراب کم یو دی؟ اعراب د دې جدا دی او د دې دواړو جدا دی، خو بیا هم خپلو کې نږدې نږدې دي. ضمه او رفع، خو رفع
دغه دی کنه حالت دی کنه دغه ضمه چې کوم دی دا هم حالت رفعي کې راځي پوهېږي خو حالت رفعي کې آی کې بل حالت په هغې باندې دغه کېدی نه شي بس همدغه ضمه به پرې راځي حالت رفعي خو مختلف الف هم پکې راځي واو هم پکې راځي نو هغه پرې راتلی نه شي په هغې باندې به ضمه راځي دا یو قسم شو دویم چې منادا مستغاث باللام وي چاته چې ته آواز کې هغې ته به هغه به مستغاث باللام وي څه مطلب دی خوا ګوره یا لزید للمظلوم یا لزید للمظلوم دلته زه آواز زید ته کوم زه آواز چاته کومه زید ته او زید منادا ده زید ته آواز کوم اے زیدا تا نه مدد غواړم د مظلوم باره کې د مظلوم امداد وکړه اے زیدا یا لزیدین لام رالی دا لام دی د استغاثې دپاره د دې لام په ذریعه او په سبب باندې دا ماله معنی داسې راکوي چې د زید نه زه امداد غواړم یا زیدو کو ویم نو د دې نه امداد نه معلومیږي د دې لام معنی چې کوم د هغه ده امداد شوله هغې نه زه امداد تی غواړم د مظلوم باره کې یا لزیدین نو په منادا باندې لام داخل شو او لام د استغاثې دا بره مفتوح دی یا لزیدین یا لزیدین نو منادا راله او منادا مجرور ده منادا څه ده مجرور شوله نو دا د منادا هغه یو دای قسم شو او دای اعراب شو چې منادا مستغاث باللام دا بسی مجرور بی پوه شوی په دریم نمبر منادا مستغاث بالالف بالالف مطلب دا چې دغه منادا ته آواز کې او د دې منادا نه ته امداد طلب کې امداد ته طلب کې خو هغې ته آواز ته وکې په الف باندې الف باندې دا د دال نه چې کوم وروستو دا الف راغلی دی ښه دا الف دی لکه یا زیدا دا خو دا ها چې پکې راغلی دا نو دا په وقف کې دا راځي داسې یا زیدا داسې حالت د وقف کې دا راځي قرآن کریم آخری صورتونو کې دا بیا ډېره استعمال شوې ده دا ها د وقف چې ده نه مالیه چې کوم راځي سلطانیه دغه ها چې کوم د مالیه دا مالیه دغه دا ها چې کوم د صرف د ها خبره کو د منادا دغه نه کو ده هلته ها د وقف راغلی ده ها د وقف استعمالیږي ماهیه کوم دی که نه ماهیه ماهیه دا رستنی ها چې ده دا اصل کې دی ماهیه دی خو وروستو هغه ها د وقف راغلی ده نو ماهیه دغه کېږي ده لیکلی کېږي دغه شان هغه ها د وقف ده دا وقف کې راځي داسې بعضې ځایونو کې نو دې ځای کې دا زیدا زید منادا ده او دې نه مونږ امداد طلب کوو د یو کمزوري دپاره نو دا به دا په الف باندې دا منادا مستغاثه د الف په ذریعه دا مبني ده بر فتحه زیدا دې دال باندې دلته فتحه ده ځکه چې وروستو ته الف راغلی دی دې باندې پوه شئ دا درې قسمونه شو څلورم منادا چې نکیره وي رجلو نکیره معینه خو یاره رجل معین وي ته یو کس ته آواز کې او سړیا داسې او سړیا اوس دغه رجل چې دی هغه د نکیره رجل رالی بغیر د دې یا نه رجل نکیره شو خو معین کس دی ښه دا رجل څوک دی معین کس دی
نو د دې اعراب چې دی دا مبني بر ضمه یا رجلو به وي د دې دا د یا زیدو په شان دی ښه یا زیدو یا رجلو خو دغه فرق پکې دی که نه چې هلته معرفت او دلته دا نکره صرف په دې مبني بر ضمه کې یادو چې مبني بر ضمه د هغې په شان دی دې ځای کې 5م نمبر د دې اعراب چې دی نو دا به وي منصوبه به وي دې کې بیا دا 3 قسمونه مناداګانې پکې راغلي دي 3 مناداګانې یو د منادا مضافه دا مضاف مطلب دا چې مفرده بنوي ښه د مضاف مطلب څه چې مفرده به نوي دا د مفرد په مقابله کې شو یا عبد الله دا عبد الله مضاف الیه دی که نه مفرد نشو نور عبد الله چې کوم دی عبد الله نو چې دغه په مقابله کې وانخلي خپل عبد الله چې کوم دی مفرد راځي دا لکه چې د جملې په مقابله کې دغه کې مفرد بعضې وخت کې د جملې په مقابله کې دغه کېږي نو هلته بیا دې نه مفرد جوړېږي جمله نه ده که نه د جملې یو جز یو مفرد تی جوړېږي خو به هر حال هغې طرف ته تاسو نه بوځم دې ځای کې عبد الله رالی دې ته مونږ آواز وکړو په یا باندې دا منادا شو عبد الله نو منادا به یې دلته منصوبه دا مضاف الیه ده نو دا عبده دا به منصوب راځي پوه شوئ پې بل منادا مشابه بالمضافه دا خو اوریجنل سم مضاف الیه شو خو یو بل دغه داسې شته دی چې هغه مضاف نه وي د هغې ترکیب د مضاف الیه نه کېږي خو په خپلو کې داسې تعلق وي څنګه چې مضاف بغیر مضاف الیه پوره کېږي نه دکه شان دلته د اول ټکی بغیر د دې دویم ټکي نه پوره کېږي نه لکه ته یو صحیح ته آواز کې ای خطون کیا نو خطل خامخا په سبا کې که نه یا به په غر باندې خیږي غر به ورسره ای خطون کیا د غر ای خطون کیا د پونکو ای خطون کیا د ونې ای خطون کیا د دیوال دا به پکې خامخا ته وې دا داسې ورسره دا وروستو لفظ لګېدلی لکه څنګه چې مضاف سره مضاف الیه لګېدلی وي لکه یا طالعا جبلا ای خطون کیا د غر یا طالعا جبلا ای خطون کیا د غر ترکیب د دې په جدا انداز باندې کیږي خو دلته صرف دا یادو چې دا طالعا جبلا دا خپلو کې مشابه بالمضاف دی دا طالعنا مشابه بالمضاف څنګه چې دا عبد بغیر دا مضاف بغیر د مضاف الیه نه معنی پوره کیږي نو دغه شان د طالعن معنی بغیر د جبلا نه پوره کیږي نو ځکه دا وی چې مشابه بالمضاف خبره باندې پوه شئ دا پکې دویم قسم شو دریم قسم منادا چې نکره وي غیر معینه نکره وي خو سمه نکره وي یو سړی لوند دی او اخوا چېرته د کشکش واورېده او دی په سړک باندې پورې وځي نو دی آواز وکړي چې او پلانیا اوس ورته پته نه شي چې دا سړی دی که نه سپی روان دی خر روان دی څه روان دی خو د ده په ذهن کې د یو سړی دی او سړی چې دی نو هغه غیر معین دی تعین شوی نه چې دا پلانی سړی دی پلانی سړی داسې خو دا د ړون چې دغه کوي دا آواز کوي نو هغې سره بیا دا دغه کېږي لکه دا وی چې یا رجلن خذ بیدي او سړیه زما لاس ونیسه نو دلته رجلن چې کوم دی رجلن نو دا رجل نکره دی خو سمه نکره ده او غیر معینه ده او دې ځای کې یو نکره راغلې وه لږ ګزاره کړې وه معینه و د هغې اعراب جدا شه او د دې اعراب جدا شه دا درې واړه چې دي د دې اعراب بسئ دا به منصوبه وي دا بسئ منصوبه ګوره عبده منصوب شو د یا د وجې نه طالعا منصوب شو د یا د وجې نه رجلا منصوب شو د یا د وجې نه دا 5 قسمه اعراب شو د منادا دې خبره باندې پوه شئ دا سبق هم ختم شو دا مسله چې دا د دې مطلب دا دی چې تا ته یو معرفه اسم رالی معرفه خو یاره معرفه داسې نه لکه زید
ځکه زید داسې معرفه ده چې په هغې باندې الف لام نشته موږ داسې معرفه یادو چې د الف لام په ذریعه باندې مثلا رجل دی رجل خو نکره ده که نه لیکن رجل باندې اوس دا موږ معرفه کوو نو په بل ذریعه نه د دې د معرفه کولو دپاره خو نور شکلونه هم شته دی خو دا معرفه کوو موږ په الف لام باندې الرجل ته جوړو متوجه کو ته څه خورې الرجل ته جوړو اوس دی الرجل ته زه اواز کومه یا حرف ندا داخلوم نو څه به ویم یا الرجل شو څه شو یا الرجل لیکن دلته چې مونږ وګورو نو د معرفه کولو دو څیزونه راله یو خو الف لام دی پې او بل پې یا هم راله نو ډبله معرفه شوه چې د بعضې مولانو تپوس وکړي دا یا الرجل څه شی دی وایي دا ډبله معرفه ده یو مولوي صاحب لګی و که نه چې تتضاربو یادو تتضاربو یو تا چې کوم د هغه د باب ده او بله تا د مضارع ده نو هغه حیران شي چې دا خو دوه تاګانې په مضارع کې رالی نو هغه په بیان کې لګی دی وایي دا تتضاربو دا ډبله مضارع ده ډبله مضارع ده سړی زه پیژنم ښه مولا پیژنم سابق صاحب ورته وی یو په یوه علاقه باندې پروت دی دا به هم خو پوره چالاکي کړلی وی دا ډبله مضارع ده نو دا ډبله معرفه شوله نو اوس دا ډبله معرفه والی وله مونږ ختموو داسې به وکړو چې دا دوه معرفې دا دغې راغلي دا الفاظ راغلي دا به مونږ په خپلو کې جدا کړو فاصله به پکې راولو چې خپلو کې جنګ را نشي خو فاصله به څه راولې فاصله به څه راولې نو وروسته که مثال په طور باندې الرجل سړی دی او یو بل مثال دی المرأتو شو المرأتو دی مثال په طور داسې دلته رالی الرجلو او دلته رالی المرأتو یا به دې ځکې جدا کوتې جدا هم کړه د دې هم جدا کړه د دې دپاره به دلته یو لفظ راوړو د دې یا او د دې الف لام په منځ کې د فاصلې دپاره دلته یا او الف لام کې د فاصلې دپاره نو دلته به ولګو ایها او دلته به ولګو ایتها نو د مذکر او د مؤنث په منځ کې به فرق هم راشي یا ایها او یا ایتها یا ایوه الناس کې وګورئ که نه الناس یا ایو یې راوړی دی او نور ځایونو کې داسې شته او یا ایتها النفس المطمئنه یا ایتها النفس راغلی او النفس چې کوم دی دا مؤنث سماعي دی پوهېږئ دې باندې نو دا دې ته ګوره اوس که منادا معرب باللام وي نو داسې به ویلی کېږي دا خو مختصر ما لیکلی دی ښه داسې به ویلی کېږي یا ایها الرجل یا ایتها المرأتو پوه شوئ پې یاد یې کوئ